ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایو سړي خبره کوله وی ما یو کس ته وی چې د الله په لار کې پیسې ورکړه هغه لیبرلو هغه ماته چولې ورکړم ما ګټلې نو څنګه ولې وی ما ته چې تا ولې ګټلې وی چې ما څنګه ګټلې چې ما کې صلاحیت او نالج او ایکسپیرینس او ایکسپرټ ومزو وی ما چې دا د کم ځای نه وی وی چې دا زه قابل وم فارمولې مې ښه حل کولی شوې ایگزامز مې پاس کړي وی ما چې دا څه په بنیاد تا پاس کړي وی چې عقل وی ما ورته چې دا چا درکړی و چې وی غلی شو وی چې الله نو ما چې هغې الله له تې ورکړه وی چې در زه خو دې خبره اوس پوه شوم اصل کې دا څومره خلق چې هغې سره وسایلي دا په حقیقت کې د الله تعالی ډاکیان دي ډاکي چې به ورته مونږ وی که نه پخوا به یې مونږ له خط راوړ دا ډاکخانې چې نو مونږ به خوشحالېدو چې په سایکل باندې ډاکي راغی اکثر زمونږ کلي ته چې به کم راتلل نو هغه د باشکټې به مونږ به د داسې خوشحاله لکه زیری چې راوړې نو په خط پې را نه وړ چې کوم ډاکي خط نه وړي نو ډاکخانې والی بیا د نوکرۍ نه وباسي وی دې څومره خلکو له چې خدای پاک پیسې ورکړي که نه دی الله تعالی ورته 100 روپۍ ورکړي ورته وایي دا 100 روپۍ ستا ټولې نه دي په دې کې 2.5 روپۍ 2.5 روپۍ ستا یو ګاونډي دی غریب دی مستحق دی هغه له به ترې ورکوي 97.5 یا 97.5 روپۍ چې دي که نه دا ستا کرایه ده او دا 2.5 روپۍ چې دي دا ستا د ګاونډي دی د غریب دی د دې مظلوم دی د فلسطین د دې مجاهد دی دا د دې عرفان دی دا کوم چې یتیم دی دا هغه ته ورسوه او دا 97 روپۍ چې دي دا په حقیقت کې ستا کرایه ده پکار ده چې دا مال تاله لږه درکړی وی خو چونکې رسول الله خبر چې الله غفور رحیم دی او ډېر مهربانه ذات دی نو هغه تاله کرایه دومره ډېره درکړه سړی او تاریان شي نو چې کله ته دا پیسې هغه ته ورکې نو زه به ستا سره یو 3 کارونه وکړم نمبر 1 تطهرهم ستاړه به د زرپرستۍ نه منې کړم زرپرستي دومره خطرناکه بیماري ده سړی چې پیسو میني ډېرو خلکو د پیسو د مینې د وجې نه خپل دوست وجلی دی د پیسې د مینې نه یو کس ما لیدلی چې خپل پلار یې وجلی و د پیسې د مینې نه یو کس د خپلې ورندار بېعزتي کړې ده د پیسې دپاره خلکو د ناکې قرآنونه کړي دي دې ته زر پرستي وایي دا داسې بیماري ده چې د دې د لاسه ډېر خلق جهنم ته روان دي او ډېر کورونه وران دي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې لکل امة فتنة و فتنة امتي المال د هر چا یو ازمایش دی خو زما د امت ازمایش چې دی هغه مال دی نو کوم سړی چې په پیسه مین شو د دې سړي نه د هرې ناروا تمه ته کوه چې دی به هر قسم رفراټ ستا سره کوي تطهرهم چې د دې زړه د دې نه منې شي چې بیا دې دا کار نه کوي د دې نه پاک شي بله پیدا به یې دی چې وتزکیهم دې خلقو ته به په نیکۍ کې د سبقت شوق پیدا شي هلکه نن ډونر کانفرنس دی ډېر لرې دی زو لرې به خو زه به جوړ نه یاره لیګاڼۍ له را روانېږم چې ځم به او چې د کم سړي د نیکۍ جذبه نه وي نو هغه به په ګاونډ کې ناسې خو نه ځي تزکیهم زکات بړوتري ته وایي نو چې کله ستا د نیکۍ جذبه غالبه شي
نو بیا به تا ته څه فایده میلاو شي؟ تا ته به نیکۍ ته تله آسان شي. تطهرهم یو طرف ته خو ستا د زړه د دغې مرض نه پاک شو. دا څومره مرضونه څومره غمونه چې دي د دې بنیادي وجه د پیسې مینه ده. هغې یو کس وي زما د پلار خو مري نه، نو هغه پلار یې ورته وی چې د 60 کروڑ روپو ګاډی به تا ته زه ګفټ کوم، ډاکټر و پلار یې. نو هغه خپل پلار د جمعې د مانځه نه پس وویشتو او اجرتي پسې راوستی و. بیا چې کله هغه پته ولګېده نو هغه ته هغې پولیسو وی چې تا په خپله اعتراف وکړو چې دا ما ځکه ویشتی دی چې ده ماله خو د 60 کروڑ روپو ګاډی راکاو خو ټول جایداد یې ما ته نه حواله کاو. نو دا خو بچو هسې ستا و نه، نو هغه وی دی به چېرته کله مړ کېدو او ما ته خو اوس ضرورت و. نو تطهرهم چې کله کې تا کې دا مرض ختم شي نو خدای د باندې ډېر فضل وکړو. وتزکیهم او بل تا ته دا فایده میلاو شوه چې ته به نیکۍ طرف ته تیزي کې. او درېیمه خبره دا ده په تا کې به د قربانۍ جذبه پیدا شي. ایثار کا جذبه دا ډېر غټ قیمتي شی دی. لکه دا کسان ناست دي په دې کې د ایثار جذبه یو سړی راشي دی ورته وایي دلته کښېنه، چې د ایثار جذبه پکې نه وي نو هغوی مړه ولاړ به یې که نه. چې کله بس ته وخېږي ایثار جذبې والا ناست دی، ته بوډا یې او هغه بله لکي نو هغه فوراً پاسي نو تا ته وایي کښېنه. چې د ایثار جذبه نه وي وختي به راته که نه. نو ایثار کا جذبه ډېره دغه ده. لکه تاسو به لیدلي بنیریان چې کله دغه شو IDP شو نو که په ثوابۍ او په کاټلنګ والو کې د مردان په خلقو کې د ایثار جذبه نه وی، جو در پدر بو چې د ایثار جذبه و پکې نه هغو ول خپلې بیټکونه او خپلې کورونه ورکړله، فریجونه یې ورته هم ډک کړل. نو د ایثار جذبه په تا کې الو راځي چې ته جیب ته لاس کړې. درېیم نمبر فایده را دې دا ده چې ته به د مصیبتونو نه بچ شې. ځکه الصدقه تطفئ غضب الرب، د خدای غصه په دې سړېږي. وی اوس څه غضب دی؟ وی اوس غټ غضب دا دی چې سوکړه ده، باران نشته. نو د باران د کېدو لپاره دوه پروسس دي. یو دا چې ته به دعا غواړې، د دعا ته استسقا وایي، نو ته به استسقا له لاړ شې. او بل دا چې ته به صدقه ورکړې چې الله رضا شي. تاسو به ګورئ په دې جوماتونو کې خلک خیراتونه کوي، موږ وریجې پخ کړي دي. دا وایي چې یاره د خدای رحمت متوجه شي او غضب یې لاړ شي. نو د غضب د لرې کېدو لپاره بیا هغه کار کوي. نو نمبر 1 ما تاسو ته وي زرپرستی کی جڑ کٹتی ہے. دویم میرا توی دین کے لیے قربانگی کی آمادگی پیدا ہوتی ہے. نمبر 3 آپ آزمائشوں سے محفوظ ہوں گے. وتدفع میتة السوء، د خراب مرګ نه د شرم د مرګ نه به د خدای بچ کی. سړی مړ شو یو هلکو، موږ ټول لاړو ډېر شي پولیسو په ورځ باندې. نو ما یې دا څه کوي؟ وی دا دلته یو لاش پروت دی. نو چې دا به چا کړی وروستو پته ولګېده چې بېګا د شپې چې دی د کارخانې نه راتو نو دې لینډ ته یې دغه اچو چې دا لینډ دا بجلي کټ شي، چې دا کارخانې ټولې بند شي چې مونږ چوټي وکړو. نو هغه چېرته په غټ لینډ ته یې لاس ور اچولی و. د غټ لینډ د وجې نه هغه مړ شو. دې ته وایي میتة السوء. نو ټولې وی خدای دې خوار کړي. دا د دا مونږ ته چې د جمعې په شپه بجلي نه وي دا د وجې نه نه وي، ځکه چې دا دی دا چل کوي. دې ته میتة السوء وایي. نو خدای پاک په دې د خراب مرګ نه بچ کړي. نو هغې مولوي صاحب خبره کولی، زموږ په کلي کې یو سړی و. بعضې سړي عادت وي نو ښه خبرې کوي، نو د خدای په فضل دا کار وشو، د خدای په فضل کار وشو. تو ته خبره کوي نه به تا ته وایي الحمدلله الحمدلله. نو هغه به دا وي الله دې فضل دینال. هغه مانسیرې والو نو هغې هندکو وایي نه الله دې فضل دینال. موږ ورته الله دې فضل دینال راغی او الله دې فضل دینال لاړ. نو هغه عالم خبره کوي د شپې چېرته کې دا ډېر ښه سړی و. نو غل پسې راغلی د شپې. نو که چې لږه غوندې د ده سره د هغې کمیونټي یا ټول فنډ و د پیسو. نو هغه کوشش کوي چې تعالی کولاوي نه تعالی نه کولاوي ده. دې تهجد له پاسېدلی نو هغه ته وایي څه کوې؟ نو هغه ورته کچه شوی دی. دې چې منزل راغلی دی نو دی په دې جومات کې د خپل مولوي صاحب ته وایي مولوي صاحب اللہ کی فضل سے کل رات کو اللہ کا غضب ہو گیا. ذکر یہ خود عادت تیار خبریں کوئی نہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. نو وہی کل رات کو اللہ کی فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. ناغور تو کیا ہوا جی؟ ناغوی رات کو ایک چور آیا تھا، وہ معمولی سا تالا تھا، وہ نہ کھلوا سکا. ناغوی غالباً
تب زکات ورکے تب صدقات ورکے نو اللہ نے تمہاری مال کی حفاظت کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کوشش بکو چې درس ته غوږ کېږدو او سلامونه ډېر نه کوو. مونږ ټول محتاج یو دا درس قرآن دی محتاج په لحاظ سره وکړي. نو هغه ورته وایي ابن عباس صاحب ته وایي یاره جي زما دا جمع دی ساړه مې کېږي او صادر یا بړستن پکار ده. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه تپوس کوي وایي ته په دې خبره ستا یقین دی چې الله یو دی بل شریک نشته ویاو وی په دې باندې دا اوس کراس کوېسچن پې کوي معلوموي چې مؤمن دی که نه دی نو ته په دې یقین دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. نو وایي او نو هغه ولا بیا خپل صادر یا خپل کمبل د هغه وخت مناسب چا ورکو وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې چا له کپړه ورکړه او هغه استعمال کړه د ضرورت په وخت کې نو خدای پاک به تر هغه وخته پورې د دې سړي حفاظت کوي تر څو پورې چې دا کپړه زړه شوي دی دې ته حفاظت وایي. که فرض که ته ورکړې نو تعالی به الله حفاظت درکړي او وتزکیهم کې دا چې ستا مال به بړاون کي. وی دا څنګه وی ته خپل مال ته پسه ګورې په دې سترګه ګورې نو په دې سترګه دې ته ظاهري آنک وایي دا زرګه گواهي کوي چې ته پیسې ورکړې نو دا به کمیږي دې کې شک نشته. تا د 100 روپو نه 25 روپۍ ورکړې نو 25 کم 100 روپۍ شوې. خو الله رسول وایي چې زه په خدای قسم کوم په هغې ذات چې زما سا د هغه په لاس کې دی چې په صدقه مال در سره تاسو وایې نه کمیږي په صدقه مال نه کمیږي. This is something دا د پیغمبر وینا ده هغه په قسم کړی دی. نو وی چې ما لیدلي وي تاسو لیدلي وی په دې سر کې یو زبرګو زکاتونه به ورکوله مالدارو مو کم سړی چې مالداري او هغه د حلال و مالي هغه حق ادا کوي دا سړی خوش قسمت دی دا د زیرېدو دی. ذکر د په باره کې دوه خبرې دي یو دا چې خدای پاک مال ته خیر ویلی دی وانه لحب الخیر دا بل الله سره به تاسو ویلی لشدید او بیا چې ته د جمعې مونځو کې نو که ویزا او مونځ وشي نو څه چل وکئ پس وابتغوا نو یو طرف ته ورته فضل ویلی وی چې دا فضل او دا خیر د سره نه نو بیا به خوارې چې خوارې نو خلق بدن رومال جوړ کی او په رومال خلق پوزه پاکي. نو پاکستان چې خوار دی نو IMF ته رومال جوړ کو نو کله ورته وایي ټرانسجنډر به پاس کې ټرانسجنډر دی ته وایي چې تاسو په خپل علاقه کې کو جینۍ وایي چې زه هلک یم دا به بیا هلکي او که هلک بیا به جینۍ یي که هلک وایي چې زه جینۍ یم دا به بیا جینۍ یي. ته ویلی چې د زنا دروازې کولاو کوي دا تا ته IMF وایي چې داسې وکړه نو الو به قرض در کوم. دا ولې ته خو خوار یم ته خو پیسې غواړې د مشرف په ورځو کې به څه چل کاو میراتن ریس پای کې جینکۍ هلکان به د ماسپښین د مانځه نه پس یا د ماسپښین نه پس په روډ باندې منډه وخي دې ته میراتن ریس وایي. دا ته ځکه کې مشرف غریب په خپله ویلو وی امریکندیان وی پاکستانیان ما ته وایي چې دا د امریکې ایجنټ دی او امریکندیان وایي چې دی دوغله پالیسي چلی موږ چې ورته څومره وایو دومره یې نه کوي. دا هغه ولې کول ځکه چې ته پیسو ته خوارې نو چې کله ته پیسو ته خوارې بیا به دا کارونه کې د دې وجې نه وایي کاد الفقر ان یکون کفرا کافر بشي. د دې وجې نه الله نه به غواړې چې خدای مال حلال مال راکې او چې کله د جومات نه راوځې نو چې کومه چپه خپه مخکې کې نو سوی اللهم انی اسألک من فضلک هغه پیسې د نه غواړم چې خدای ته مال راکې. نو کوم خلقو ته چې دا مال میلاو شي نو الله تعالی وایي چې اوس به زه ستا ټیسټ کوم ته ډاکي نو که فرض کړم زما دا ډاک دې صحیح وشو څه ستا دي او څه پکې د بل چا دي که هغه له خپل حق ورکو خو بیا به زه تاله دا بړاو کم ادروایز ستا نوکري به ختم کم. نو وایي چې دا سړي له نوکري ختم کړي نو چې سرو له لاس وروړي نو هغه خاورې کېږي وایي چې کوم کار شروع کوم بزنس هغه خرابېږي. هغه بل وایي د الله فضل دی چې کوم کار له ګوتې وروړم هغه ښه کېږي. مٹی سونا بن جاتا ہے اور دویم وی سونا مٹی بن جاتا ہے. وی دا ولې نو هغه سن والا خبره ما کوله هغه ته وی چې هغه وی هغه ځوي خبره کوله چې موږ زکات ورکاو نو زما 40 लाख روپۍ زکات شو. نو د زکات د ورکولو نه پس بیا یو سیلاب راغی پسند کې نو DC صاحب د هغې علاقې خو هغه پېژندو نو هغه ورته چېرې ډیزاسټر دی او که ته پکې څه امداد وکړې نو هغه وی ہم نے تو زکات دے دیا ہے. نو هغه وی هر څه چې دي خو اوس حالات ډېر خراب دي
نو ګوره حدیث ته ګوره ان فی المال حق سوى الزکات، ستا په دې مال کې د زکات نه علاوه هم د خدای حق دی. هسې نه چې ته ووایې چې زکات دی، نو هغه بچی وي زما پلار کیلکولیشن وکړو د خلکو دپاره محنت کوي چې اوس د دې نه خو تېښته نشته او ډي سي صاحب راته ناست دی چې په دې ضلع کې خو ستا نه بغیر څوک نشته. نو موږ چې کله پیسې ورکړې او هغه کارون هغه دغه متاثرین هم سیټل کول، نو دې ټوک د هغې په موږ باندې تقریبا 4 کروڑ روپۍ خرچه راغله. 4 کروڑ. وی تاسو باریان شئ چې د هغې سیلاب نه پس د نرخونو اتار چړاو داسې راغی چې په هغې کال کې موږ 40 کروڑ روپۍ وګټلې. دې ته وایي چې الله پاک په تاله انتظام کوي، تاله به یې زیاتوي خو چې ته یې ورکې. دې وجې نه د قرآن صورتونه تاسو به حیران شئ. ڈنبنے صورت سے جیسے دے الحمد دے، الحمد آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکاتی ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیو جن حدیث تے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دا الحمد نہ بغیر مون نہیں. خود دویم صورت سے دے بقرہ دے. صورت بقرہ د قرآن د ټول طویل ترین صورت تے او د قرآن ټول صورتونه 114 دي. او په قرآن کې آیاتونه سو دي 6666 دي. پای کې طویل ترین آیات چې دی آیات الدین دی. نو ته ویلی شي چې په صورت بقره په خپله اوږد دی او د صورت بقره کې اوږد آیات هم دی او دې صورت بقره بیسک مضمون چې دی هغه انفاق دی. نو ته به دوه کارونه کې، یو به مونځ کې دې ته اقیم الصلاة وایي او بل طرف ته انفاق به کې وانفقوا فی سبیل الله، د خدای په لار کې ورکړئ. د 276 آیات نه چې شروع کی 286 پورې ټول د انفاق ذکر دی. آیت الدین کې بیا دومره مختلف تفصیل کوي چې لیکل به کوئ، ورکول به کوئ. لکه خدای پاک د مانځه او د اوداسو په قرآن کې تفصیل دومره نه بیان کړی لکه د معاملاتو چې بیان کړی. وی دا ولې؟ وی ګوره دا ستاسو دا سکول دی که نه، په دې کې د انګلیش یو مضموني، د انګلیش په مضمون کې 2 پیپري، یو د پیپر اے وی بل سره تاسو وایي بی وی. وی اے او بی چې دواړه پاس کې نالو بکیږي. وی دغه شان زما ستا هم 2 پیپرې دي، یو ته مالی پیپر وی بل ته جعلي پیپر وی. مالی پیپر د دغه نه شروع کیږي د رجب نه، رجب، شعبان او رمضان. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم بس چل کاو چې کله به رجب راغی نو دا دعا به وي چې دا دعا وایي اللهم بارک لنا فی رجب والشعبان وبلغنا الرمضان. بل به انفاق ډیر کاو او دا انفاق ان دا صدقې ورکول دا خوی به په روزه کې د سوتوي پیک ته به ورسېدو. نو وی بارش لانے والے هواؤں سے زیادہ به صدقات ورکول. او بیا چې کله روزه به راله نو په روزه کې به څه کوي؟ روزې به نیسي، هغه جاني دی، مالی جمع جاني. نو مالی به د وس نه شروع شي. تاسو ګورئ دارالعلومونو دا دغه کله ګرځي د رجب نه شروع کېږي، دا هم ډېر تکړه دي. نو اکثر چې راشي چې تا سره میلاویږي وایي پلانې مدرسې والا دی، ځکه دا د مالی قربانۍ د پیپر وخت دی. او بیا به جانی څه ته وایي چې ډوډۍ به نه خوري، اوبه به نه څښي، چای به نه څښي، په سر دې درد دی، مخ د باندې ګرځي، خوله دې وچه ده، دا جاني قرباني ده اوس په ورکې. نو مالی پلس جانی چې کمپلیټ شي نو بیا به د 100 ورځې ړومبی اختر. نو د اختر په ورځ به ړومبی څه چل کې منزله به ځې چې دواړه پیپرې دي کلیر دي. ته خبرې الله فرشتو ته وایي دا بندګان څه کوي، دي څه غواړي؟ نو هغه ورته وایي جاؤ، دی راغلی دي ځکه دی روزې نیولې دي، صدقې ورکړي دي، یعنې دی جاني پیپر هم ورکړی دی، مالی پیپر هم ورکړی دی، اوس راغلی دي چې تا ته معافي وکړي. نو الله ورته اوس څه وایي؟ قوموا مغفورا لکم. دی عیدګاه ته چې راغلي ټولو ته ووایي چې ځئ پاسئ، ما بخلی ہے، بخشے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. اختر دیته وایي. یعنې دا دواړه پیپرې به کې الو به کېږي. که فرض کې یو کې بل نه کوي نو بیا نه کېږي، ځکه دواړه پیپرې پاس کول غواړي. د دواړه پیپرو د پاس کولو دپاره یو طرف ته خو الله دا ویلي چې تاسو ګوره خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، مړه به دې پاک شي، تزکیهم، نیکۍ طرف ته بیا په تیزۍ باندې ځې، وصل علیهم، تا ته به دعا کوي. دیو جن زما د الخدمت د عرفان د جماعت کارکون دغه ته ذمہ دارانو ته درخواست دی چې خپل دا کسان په خپلو دعاګانو کې چېرته هېر نه کړي. وصل علیهم، دې ته به دعا کوئ. او ان صلاتک سکن لهم، چې تا ته څوک دعا کوي ته به څومره خوشحاله شي.
نو د ټولو نه غټه دوا د چا ده؟ د ملایکو ده، د پیغمبر نه پس. نو تاسو خبر یې هر سهار چې نور راخیږي نو ملکانې دوه فرشتې ورسره راخیږي، یوه څه وایي اللهم اعطي منفقا خلفا، خدای پاکه چې چا ورکړي د الله په لار کې هغه له نور ورکړي، چې څوک نه ورکوي وي مړه زه خو ته اخلاص شوم، وایي زه ته په دې بړه لار راووتم. نو د فرشتې په خیرې کې دی هغه څه وایي اللهم اعطي ممسکا تلفا، خدای پاکه دغه مال ولا برباد کړي. وی څنګه یې بربادوي؟ وی مال ښه شی دی خو چې وبال ورسره نه وي. وی وبال څه ته وایي؟ وی وبال دې ته وایي چې یا به د ښځه ناجوړه شي یا به بدکرداره شي، نو دې سره بیا څه کوي؟ یا به د اولاد بیماري یا به بدکرداره نشیان به نه، هغه ټولې پیسې به په انډر پلی کې ستا نه ولګي. وی څه چل دی؟ وی زوی انډر پلی کړی، وی زه ته نوم خبر، نو 70 لاک او 80 لاک به په هغې کې ولګي. یا به په هیپاټایټس سی راشي، وی به چې دلته علاج نه کېږي شفا ته یې بوځه، شفا والا وایي چې د 70 لاک نه بغیر د اپریشن نه کېږي، بیا د اپریشن نه پس اکثر مړ شي. نو وہی دیتا وبال ہوئی. نو اگر آپ اپنے وبال سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، د مال نه د وبال نه ځان بچې، نو پکاره چې ته په دوا کې ازيري او سي ازاري نه، نو الو په دوا کې چې د چاپکور کې دغه چې دی چولا د چاپکور انغره ستا د پیسو د وجه نه ګرمي، د چا یتیم بچې ستا د وجه نه سکول ته ځي راځي، د چا کونډه د هغې رزق ستا د وجه نه چلیږي، نو بیا به هغه تا ته دوا کوي. نو یو د ملایکو په دوا کې دی وجه نه الله تعالی په سورت بقره کې ځای سره موږ ویلي وانفقوا خیرا لانفسکم، پیسې لګوئ تاسو د پاره غوره ده، ځان سره به ښه کوئ. لکه هغې سړي چې 40 لاک لګولی وي، 4 لاک یې 4 کروړ یې لګولی وي، نو 40 کروړ ورته میلاو شوې. نو هلته الله څه وایي وانفقوا خیرا لانفسکم، چې نه لګئ نو شوم بشي. نو ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، که ګټه غواړې نو شوم بنئ. شوم چې دی دا د خلق هم بدي شي او د خالق هم بدي شي. وی د خالق ولې بدي شي؟ وی ان الله غنی حمید، خدای ستایلی شوی دی، نو خراب صفتونو والا خلق یې خوښ نه وي. نو چې ستا ته په دې مشهور چې پلانې هر څه کوي خو چنده نه ورکوي، پلانې هر څه کوي خو زکات نه ورکوي، نو ته خو بدنام شه، چې بدنام شه دا د الله بدي شي. نو بیا ورته وایي چې ګوره تاسو چې کوئ که نه وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، ځان په خپله مه تباه کوئ. که ځان د تباهۍ نه بچ کوئ نو انفاق طرف ته لاړ شئ، ځکه هغه وبال ته تیار ولاړ دی، او وبال چې دی یا به دې بچي ناجوړه کېږي او یا به دې بچي بدکرداره کېږي. د دې نه به ځان بچ کوو که نه، او د الله نه به غواړې که نه. او پیپر هم دوه دي، پیپر ای به هم پاس کوو او پیپر بی به هم پاس کوو، انشاءالله چې د اختر ورځې او بیا موږ ته الله د طرف نه راشي چې مغفورا لکم، زه تاسو ما بخلي یې، او بیا تا ته وایي چې یېرېږه ما وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، تاسو چې کوم شی ورکوئ نو زه به درله د هغې په بدل کې نورې درکوم. فهو یخلفه، د دې متبادل د دې الټرنیټ بدله زه درکم. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو طریقو باندې ما ته پوه کړي وو چې تاسو خرچه کوئ، نو وی چې لکه زه به خرچه کوم خو زما سره سشتې نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف انداز کې ما ته پوه کړي. نو یو خبره راته دا کړې وه چې ګوره فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لږ ورکوئ خو چې د اور نه پرې بچ شئ. د اور نه د بچاو دپاره واحد ضد دغه چې دی شی چې دی هغه څه شی دی؟ هغه صدقه ورکول دی. او ته وایې زه مالدار نه یم، نو یو کجوره به ورکې. او بیا دویم نمبر ورته څه وایي چې ته داسې چلو کا چې که ستا پیسې ورکې نه، نو ستا سره چې کوم مال دی د دې 3 لارې دي، د دې نه تېښته نشته، په دې 3 کې به یوه وي، او دا د ځان ته وګورئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ ته وګورئ. تا له خدای پیسې درکړي ته څه کوې؟ وی زه به په سواړۍ کې تیکې خورم، وی نه، وی زه خو ځمه کباب وله، وی چېرته ځې؟ وی د کاټلنګ نه هغه ځای دی او شنکر ورته وایي، د هغې کباب ډېر ښه، بیا ته په موټر سایکل به ځې، بیا به اکسیډنټ وکړې، بیا به وایي چې ولې مړ شو؟ وایي ځکه مړ شو چې شنکر ته کباب ولتلی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ستا سره پیسې دي، نو دا چې ته خورې که نه، ته خبرې ما اکلا فافنا، ته چې وخورې نو د دې نه به څه جوړ شي؟ هغه شی به جوړ شي چې د هغې نوم موږ دلته نشو اخیستی. ما اکلا فافنا، نو کوم شی چې ټول نه لکه دا دغه دی، دا ما سره 2 بوتلې دي، تاسو یې میلمنو ته مو ګورئ، ما ته وویل چې بوتل تنفي کوي، دې بوتل ته ګورئ، دا اوبه په دې بوتل کې دي، دا اوبه چې دې بوتل نه زه دې بوتل ته راواچوم دا نه خرابېږي. دا ولې؟ دا یو لوښی دی، دا بل دی، خو که دا اوبه ما دې بوتل ته واچولې، دا خېټه چې ده
دا دومره خرابې شي چې دا الټی کوي دا صحیح بیا تاسو راته ووایه ترخی نه وي اکو دستونه یې نو بیا به صحیح څښا بوی به یې نه وي د دې وجې نه رسول الله صلی الله ویلي چې بدترین لوښی چې دی هغه دا دی کم لوښي چې ډکېږي په ډوک په ډکېدو کې بدترین لوښی دا دی دې وجې نه رسول الله ویلي چې که ته پیسې په دې لګې چې ته یې خورې نو ما اکله فافنا وی زه خورم ډېر نه زه پې ښه سوټ الم نو زما یو بلوز د 2 لکو روپو دی او زما ګړۍ چې ده هغه د 10 لکو روپو ده او زمونږ ګاډی چې دی هغه د 1.5 کروړ باندې ما به یو ګاډی ولید مې دا په 60 لک شوی وی نه دا په 1.5 کروړ دی نو رسول الله څه وایي وما لبسا فابلا دا چې ته څه شی واغوندې نو زوړ شي دې ته سیکنډ هینډ وایي دا بیا په دغه کې خرڅېږي وایي دا په کباړ کې اخیستی نو کباړ به ترې جوړ کړې نو دوه لارې خو یې دله کنډیم کړې نمبر 1 خوراک نو خوراک به څه شي دا به تباه شي نمبر 2 اغوستل به څه شي دا به زاړه شي نو نمبر 3 پیدا وکړئ او اعطا چا چې د الله دپاره ورکړل فقتنا ځان لی جمع کړل ځان لی سټور کړل نو ځای چې ځان لی سټور کړو چې سټور یې کړي نو کوم ځای به په کار راځي وایي د قیامت په ورځ باندې به هلته کې سوری نه نو چې سوری نه نو ته خبرې کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس د قیامت په ورځ چې څوک پورې فیصله نه شي وي نو که تا صدقه ورکړي دا به چترۍ یي په تا به یې سوری کړی او ته خبرې هغه شی ورکه چې هغه ته خدای له ورکول غواړې ځکه ته چې غریب سړي له یو شی ورکې دا د غریب سړي لاس ته وروستو رسي اول د الله لاس ته رسي نو د حدیثو الفاظو ته ګورئ چې کوم سړی چې یو څه شی ورکوي نو ما مد عبد یدعو بصدقة بنده چې د خپل لاس نه څه شی رالي او د بل په لاس کې ږدي ما مد عبد یدعو بصدقة الا القیت فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل دا سوالګری چې اخلي د دې نه مخکې د خدای لاس ته ځي چې کله ستا په ذهن کې دی چې د خدای لاس ته ځي نو بیا به ښه شی ورکړې وایي که ته وایي چې زه غریب یم نو رسول الله نه چا تپوس وکړو چې ښه صدقه د چا ده نو هغه وی جهد المقل هغه سړی چې دیاړي کوي او 100 روپۍ ورځي او 100 روپۍ دیاړي کوي اته 15 روپۍ ورکړي هغه ډېرې قیمتي دي د هغې سړي نه چې د هغه 1 لک روپۍ مدني او هغه 10,000 روپۍ ورکړي دیو جن د صدقې نه به ځان نه محرومه کوو که یو سړی غریبي نو هغه چې وایي بشق تمرتن کو یو کجوره نشي ورکولی یو خس به ورکړي چې هر سړی کنټریبیوشن دومره وکړي چې هغه د لیست نه ونه وځي نو که یو سړی غریبي نو هغه ته څه وایي جهد المقل او کم غریب سړي چې کجوري راوړې وي او د شرم نه راوړې نه شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې رایوړه دلته هغه یې بېګا مې د یهودي نوکري کړې ده او ما به اوبه ډکولې او د هر دغه بوکې په بدل کې به یې کجوره راکوله دا مې جمع کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دا د ټول ډیري د پاسه وغوړوئ ځکه دا ډېر برکتي دي زمونږ 2 پیپرې دي یو پیپر جانی دی یو مالی دی مالی پیپر د اوس نه شروع دی جانی پیپر به په روژه کې شروع کیږي مالی او جانی دی الله موږ له توفیق راکړي چې دواړه پاس کړو چې دواړه پاس کړو پیپر A او پیپر B نو انشاءالله د اختر په ورځ باندې به موږ ته مبارکي میلاو شي چې قومو پاسئ مغفورا لکم خدای بخلي خدای دې مالا تاسو له په دې عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين